یو کس وایي چې بعضې خلک وایي چې 3 څیزونه څوک پیش کړي نو د هغې نه انکار نه دي کول پکار، پی، خوشبو، تکیه، دا په حدیث کې شته که نه، او دا مضمون ثابت دی او د دې مطلب دا دی چې دا ورکول آسان دي. نو اصل کې دا هدیه ده، دا د هدیې په باب کې دا 3 څیزونه ذکر راځي. او هدیه یو مسلمان بل مسلمان ورور ته ورکوي چې د دې دواړو زړونه یو بل سره یو شي، محبت پیدا شي. د مسلمان سره مینه کول دا د خدای ډیر خوښ دي، ځکه چې دا محبت کول دا د اتفاق سبب دی. او د مینې نه مراد هغه مینه ده چې هغه د دین دپاره وي، هغه مجازي نه، شیطانی نه، هغه داسې مینه ده. لکه یو حدیث مبارک کې راځي، د عبدالله بن مبارک رحمه الله راوړی دی حدیث کتاب الزهد والرقائق کې، چې یو مسلمان سړی د بل مسلمان سره د هغه د زیارت لپاره هغه سره مینه وه، د ملاقات لپاره د خپل کلي نه د هغه کلي ته روان شو. لکه یو سړی مثلا پنډۍ کې ته دلته په پېښور کې پاتې کېږي، ته ډېر وخت شو، ورځ یې وشوه، مسلمان رور مې نه دی لیدلی، هغه خپل شیخ مې نه دی لیدلی، او خپل استاذ مې نه دی لیدلی، او خپل رور مې نه دی لیدلی، او مزګزاره سړی و، زما ډېر خوښ، زما سره تعلق هغه مې نه دی لیدلی. د دین په بنیاد باندې د الله دپاره د هغه ملاقات ته روان شو. چې کله د هغه کلي ته ورسېدو نو هلته د کلي په آبادۍ په لاره کې چې په کومه لاره دی دننه کېږي یو سړی ولاړ، هغه د سره میلاو شو. ورته وایي چې وروره چېرته ځې؟ وایي زه دلته فلانکي سره ملاقات ته راغلی یم. وایي هغه د څه دی؟ رور دی؟ وایي چې نه. وایي عزیز رشته دار دی؟ وایي نه. بیا څه معاملات دي ورسره دي، پیسې دي ورپورې، یا څه شی دي په خرڅ کړی دی، یا ترې نه اخلي، په دغه سلسله را کې راغلی؟ وایي چې نه. وایي بیا څه دپاره راغلی؟ وایي هغه زما مسلمان رور دی، زما ورسره مینه ده او زه د هغه زیارت کول غواړم. نو هغه کس ورته وایي چې زه فرښته یم، زه الله راستولی ما تا ته د دې زیري ورکولو دپاره چې الله جل جلاله تا سره همدغسې محبت او مینه کوي لکه څنګه چې د مسلمان رور سره کوي. الله جل شانه دومره خوشحالي او دا مینه دا سبب دی د یووالي، د مسلمانانو په یووالي باندې، په اتحاد باندې خدای پاک خوشحالي. او دی هدیه ورکولو سره دا مینه سیوا کیږي. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې ذکر دی، ځکه چې دا پی ورکول لا آسان دی. نن سبا خو نه نیم خبر مخکې به دا آسان او یو بل کره باستول، بلکې ما هغه زمانه لیدلې ده چې پی خرڅول، غونډ پی د میخو په سر باندې اوړل او هوټل والا باندې خرڅول، دا به د کلي په خلکو کې عیب ګڼلی کېدو. تاسو به هم لیدلي په کلو کې عیب ګڼلی کېدو، په کور کې کرایهدار اصول دا به په کلي کې عیب ګڼلی کېدو. اوس کورونه جوړی دی پاره چې کرایه په وسړي، البته د ښار ترتیب جدا دی. نو دا هدیه ورکول لا آسان دی. خوشبو، تکیه ورکول نه مراد تکیه کې خلش دا غشتل پکار دی، ځکه چې بل تا ته تکیه درکړي او ته ورته وایې چې نه رستو کا، نو هغه زړه ته پې صدمه ورسېده، نو هغه محبت چې و په هغې کې هم کمی رالو. او چې بل تا ته خوشبويي وړاندې کا او ته ورته وایې چې نه رستو که نه یې لګوم، دغسې چې چا تا ته دعوت وکړو او غیر شریک کارونه د هغه په دعوت او دسترخوان باندې موجود نه دي او ته لا نړی کښېنه ناستې، نو د هغه زړه صدمه رسېږي. ځکه دا کارونه د کولو دي چې دې سره اتحاد او اتفاق پیدا کړي.